أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. نننی درس کی انشاء اللہ العزیز سورة یوسف پارہ نمبر 13 رکو نمبر 8 آیات نمبر 63 64 65 66 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. حضرت یوسف علیه السلام قصه چې نو هغه روانه وه نو کله چې یوسف علیه السلام وروڼه د هغه ځای نه راواپس شولو نو یوسف علیه السلام ورته دا خبره وکړله چې ستاسو چې کم بیا بل الله تیرور دی پلار شریکو که تاسو هغه را نویستو نو نه به زما خواله راځئ او نه به زه تاسو دپاره چې نو هغه بیا غله در کوم ځکه تاسو په خپله خبره کې دروغجن یئ چې زموږ په کور کې پلار پاتې دی او یو ورور مو دی. نو دوی چې کله راغلل نو دلته الله پاک بس د دغې حصې تذکره کوي فلما رجعوا الی ابیهم دغه سفر دوی طی کو لاره چې دی نو هغې وواله بیا کور ته رالل نو چې کور ته رالل دا عمومي خبره ده چې خلک کله کور ته سفر نه او دی نه راشي نو بیا کور والا د هغوی نه تپوس کوي بیا خاص کر چې په داسې څه غرض باندې انسان تلی نو د هغې خلکو د هغې علاقې متعلق چې دی نو هغه هم تپوس کېږي. نو دوی چې کله د یوسف علیه السلام چې دی نو هغه تذکره کور کې وکړله پلار نه چې نو هغه ډېر زیات نیک سړی و داسې ډېر زیات چې نو هغه ښه سړی و مانګه چېرته داسې نیک او ښه سړی و ښه بادشاه چې دی نو هغه نه دی لیدلی زمونږ یې ډېر خیال ساتلی دا او دا او دا ټولې خبرې وکړلې. نو چې کله یې دغه هر څه وکړل نو بیا یې په اخره کې یو خبرې د هغوی موږ نه اوس مطالبه کړله چې کله ورته موږ خپل د کور د افرادو تعداد وویلو نو موږ ته یې وی چې ستاسو په کور کې کم یو ورور دی نو هغه به بل ځل باندې راولی او که تاسو را نه ویستلو نو بیا دروغجن یې او دی څه کې چې د هغې سره زموږ نه چې نو هغه بیا غله هم منع شوې ده وی که تاسو هغه را نه ویستو نو تاسو ته به بیا غله چې دی نو هغه نه میلاویږي منع منا دا به بیا په معنه چې نو سیم نه وشي زر ده چې زموږ نه به بیا غله چې نو هغه منع شي موږ ته چې نو هغه دا خبره دی په هغې کې کړې وه نو تاسو فارسل معنا اخانا نقتل زمونږ رور زمونږ سره ولیږئ بنیامینو چې هغه زمونږ سره لاړ شي او موږ د هغه دپاره غلې یو بار راواخلو و انا له لحافظون او موږ به د هغه حفاظت کوو صورت چې زمونږ نه ممکني هر طریقې سره د هغه خیال نو هغه به ساتو. نو حضرت یعقوب علیه السلام ورته وی هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل نو زه تاسو له چې نو د هغه متعلق بیا په تاسو باندې باور او اعتماد وکم لکه څنګه باور او اعتماد چې د دې نه مخکې ما تاسو باندې چې نو هغه د یوسف علیه السلام په باره کې کړو چې تاسو نو هغه ما ته وی چې دا زمونږ ورور دی تاسو زمونږ سره دی ولیږئ چې نو هغه سارا ته لاړ شي او بیا چې کله دی زمونږ سره ځنګل او دغې ته لاړ شي نو موږ به سره به دی هلتې لبې کوي ارسله معنا غدی یرتع ویلعب و انا له لحافظون نو دا واده خو تاسو د حفاظت د دې نه مخکې چې نو هغه هم کړې وه او بیا تاسو د هغه په حفاظت کې چې نو هغه قاصره رالی تاسو د هغه حفاظت ونه کړلو نو آیا زه اوس بیا هغه شانتې ستاسو باندې چې نو هغه باور وکم بیا چې نو هغه ستاسو باندې هغه یقین وکم
نو وس خو نو هغه تاسو باندې یقین نکوم فالله خیر حافظا الله چې نو هغه بهترین حفاظت کوونکی دی انسان کا ډیر تدبیرونه چې نو هغه اختیار کی خدای چې نو هغه بیا افسو پورې چې د الله پاک چې نو معیشت وسره نه شامل شي الله رب العزت اراده وسره نه شامل شي نو دا انسان اسم نشي کولای کله چې د الله پاک انسان سره د الله اراده چې نو هغه شامل حال شي الله توفیق وسره شامل شي نو بیا دغه انسان په خپل کار په خپل لوز پای کې چې نو هغه کامیابی او کامرانۍ ته رسي نو دا ځلې په تاسو باندې تاسو په حفاظت باندې یقین نکوم تاسو باندې باور نکوم فالله خیر حافظا الله رب العزت چې نو هغه بهترین حفاظت چې نو هغه کون کې دی الله چې نو هغه خپل حفاظت کوي وهو ارحم الراحمین او هغه الله بهتر ډیر زیات چې نو هغه رحم کون کې دی د هر چا نه زیات رحم کون کې الله دی حدیث مبارکه کی راضی چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې الله رب العزت چې نو هغه سل درجه چې نو هغه د رحم دی سل حصو رحم کې یو حصو رحم چې نو الله پاک دنیا کې د خلکو لور کړي نو دا غي پوهه د خلکو سمره آپس کې محبتونه او تعلقات ني بیا باقی دا 99 حصے چې نو هغه رحم د الله ځان سره چې نو هغه محفوظ کړي دی او دغه رحم په ورځ د قیامت خاص چې نو هغه په مسلمانانو باندې کېږي اللهم وجلنا منهم حدیث کې راځي چې نو هغه د زنانه واقع حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چې نو هغه په سفر کې بدللې نو کله به جهادي سفرونه نو زنانه په کې هم ولې داغوی په پخلې و غیره کو دغه شان چې کوم مجاهدین به زخمی شول داغوی له به دوايي دغه تنظیم دا به کولو نو یو بیبي چې نو هغه صحابي هغه د ناغي ور بلولو نو چې ور بلو سه پخلې کولو نو سلې د یو طرف پراله جو دی خو به دا شو دغه سره وړو کې دغه بچو نو دغه به دغه ور دغه لمبې نه دغه تپ نه دا بچي کله یو طرف تاړو کله بل طرف ته کله بل طرف ته نو چې کله دغه شانتي دا قصه وشول نو بیا دغه چې نو هغه بیبي پزړه کې رااله نو چې ګوره زه خو مور یم او زه به حیثیت مور خپل بچی چې نو هغه ور لنشم ورکولی دا مې په ور نه رسودو دا دومره ساتم نو الله رب العزت چې نو هغه په خپل بندگانو باندې ډیر زیات رحیم دی نو الله به څنګه داسې کوي نو د دې په اړه کې چې کله دا خبره رااله نو دا رااله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ویلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او الله چې نو هغه ډیر زیات مهربانه دی الله چې نو هغه خپل بندیان دا په جهنم او په ور باندې چې نو هغه نه دي سودو هم دغه وجه ده چې الله رب العزت دنیا ته 1,40,000 کم او بیش پیغمبران را لېږلي دي او بیا 1,40,000 کم او بیش پیغمبرانو له الله کتابونه او قانون چې نو هغه ورکړی دی اوس چې دا کم بیا ځي نو دا به صرف او صرف په دې چې انسان کله حد درجې چې نو هغه باغی شي نو بیا لازمي خبر ده چې نو هغه حل صرف د قیوي چې هغه سزای او انسان ته کم چې کفر وکي الیاذ بالله نو دا غله هم د انتها درجه چې نو هغه باغی دی او دغه کفر د ټولو نه لوی بغاوت دی او دا غي لوی سزا چې نو هغه جهنم دی او مسلمان فاسق فاجر کله چې د الله او د الله د رسول حکم نه مانی نو د جهنم تتلل د پتور د تطهیر دی چې د ګناهونو چې نو هغه پاکي الله دې موږ دا غي نه وساتي روزه ګناه نه پاکېدل دنیا کې په توبه باندې کېږي چې سړی الله ته په اخلاص سره توبه وباسي او د الله حکم د الله د پیغمبر د طریقې مطابق پورا کوي الله دې موږ ته نصیب کړي نو ځکه وایي وهو ارحم الراحمین علامه بونی رحمه الله چې نو هغه لیکلی دی چې نو هغه شمس المعارف کې دی چې نو هغه وایي وای څوک چې دا آیاتو دا حصہ فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین دا ولی کې او ځان سره کېني الله به دا سړی د دشمن چې دی نو هغه د مصایب او د هغه د تکالیفونو چې نو هغه محفوظ کوي نو چې کم لوی کسان یې عاقل او بالغ یې جو هغه کوشش دا کوي چې دا ځان لوایي 3 پیرې سلور پیرې یو پیره 2 5 د ستا قدرت چې نو هغه وای کم واړه دی او دستای نو دا غوي د پاره کولی کله شي جو بهتره خبره ولما فتحوا نو دی چې کله دغه خبرې کولی بلار سره چې نو یعقوب علیه السلام سره لګیاول دی ورته وي بیا هغه نو ورسته چې نو هغه دغه لوخي هغه نو سامانونه بارونه وس پړدل نو چې کله اومنتل وجدوا بضاعتهم ردت الیهم نو دی ته د دې هغه پیسې واپس کړې شوی پرون چې نو هغه مونږ دا وجه ویلی و نو دوی قالو یا ابانا ما نبغي اے پلار مونږ نور سغواړو
قالو یا ابانا اے دا جی مونږ نور چنانو هغه څه غواړو ما نبغي هذه بضاعة نردته دا زمونږ هغه سامان دی پیسې دی پونجي ده دای مونږ ته واپس چنانو هغه راکړی ده الینا نو چې دای راته راکړي نو زمونږ خو د پیسو بانم نشتی او دویم دا چې دا سړی نور هو ګوره څومره احسان ال دي چې په مونږ کم احسانات کړو هغه الله ته معلوم دی مونږ ته معلوم دی خو ګوره زمونږ سره دا څومره لوی احسان وکړو چې هغه ټولې پیسې راله واپس چې نو هغه راکړي دي اوس چې نو هغه څه مشکل دی که تاسو سره پیسې نه څه مسله نشته پیسې خو مونږ سره په خپله بیا وشولې اوس تاسو د طرف نه صرف یو خبر ده چې بنیامین ته اجازت وکړي او زمونږ سره لاړ شي ونمیر اهلنا او مونږ چې نو هغه غله راوړو خپل اهل دپاره ونحفظ اخانا او مونږ به د خپل رور حفاظت کوو ونزداد کیل بعیر او مونږ به یو غله چې یو بار نور هم سیوا راوړو ذالک کیل یسیر دا غله ډیره اسانه ځکه پیسې هم مشته زه مونږ هم لیدلې دی سړی چې نو هغه هم انتهایی سخی دی نو چې وس لاړ شي چې په اسانه بدله سو په ځای باندې چې نو هغه یولس بار غله به راوړو زمونږ به په کفایت وشي قال نو یعقوب علیه السلام وی لن ارسله معکم حتی تؤتونی زجین هغه تاسو سره دی نه لیږم تر هغه وخته پورې تر څو چې تاسو ماته په ښه واده نه راکړئ موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم چې تاسو مچنه نو هغه څه کوئ ما ته به په ښه واده راکوئ تاسو به نه راځئ تر دې یا به ټول راځئ او که ټول نه مګر دا الا ان يحاط بكم چې تاسو ټول احاطه وکړئ شئ او راګیر کړئ شئ نو په دغه یو صورت بس تاسو عذر قبولي او که داسې نه د یوسف علیه السلام په باره کې چې کم چل تاسو وکړو چې په خپله ټول ماسخوتن روغ رمټ رالی او یوسف علیه السلام چې نو تاسو یې شرمه خوړلی او اوس داسې وکړئ چې بنیامین بوزه او تاسو وایئ چې هغه ته بیا په څه نقصان ورسېدو په خپله راپسې ټول راشئ نو داسې نه که داسې مضبوطه واده راکوئ چې ټول چې نو هغه تاسو هلته ګیر شولی او بیا راځي خو جو صحیح ده او کدی سي نه نو دې سره نه لګم علامه مجاهد رحمه الله چې نو هغه معنی کړی ده چې نو هغه لتأتونني به الا ان يحاط بكم اي يهلك بكم دا وایي چې تاسو ټول چې نو هغه هلاک شي او علامه قتاده رحمه الله چې نو هغه معنی کړل الا ان يحاط بكم اي مغلوب دا چې تاسو ټول چې نو هغه مغلوب کړی شي مجبور چې نو هغه کړی شي نو کدی سي شوله خو بیا به دغه عذر موجودي دا به منل شي او کدی سي نه نو دا عذر بیا چې نو هغه باندې منل کیږي فلما اتوه موثقهم قال نو کله چې دوی ول دغه پورا په خواده ورکړل نو بیا دغه نه اورستو یعقوب علیه السلام الله علی ما نقول وکیل مونږ چې د یو بل سره دا کم عهد او پیمان وکړلو الله رب العزت چې نو هغه د ضامن د مونږ چې ویلو بهترین حفاظت کوونکی هغه الله دی الله بچنه نو هغه دوی ساتي بیا ته مخ کې نو هغه د واقع راځي اوس دې کې یو مسله چې نو هغه نشین کوي آی یو سړی بل چاله داسې قسم ورکول شي چې داغه په وس کې نه هغه کار مور شو پلار شو رور شو خزه شو خاون شو لو مرګره شو دوست شو د بل داسې یو قسم چې نو هغه ورکول شي مجبور کول شي چې دغه قسم د په وس کې نه او د چې نو هغه ورکول مجبور کی نو شرن دې قسم چې نو هغه څوک د کار مکلف نشي جوړولای اومدغه وجه ده چې یعقوب علیه السلام دا وی چې ما ته به حتی تون موثقا من الله لا تأتن به الا ان يحاط بكم دا چې نو هغه تکلیف ما لا یطاق ولو داسې تکلیف داسې چې نو هغه عهد او قسم دی اخیستو چې د هغوی طاقت د دې نه لرلو بیا چې نو هغه استثناء وکړه الا ان يحاط بكم دغه نه وروسته نو بیا یعقوب علیه السلام قال الله على ما نقول وکیل ما تاسو تصریف تاسو د مضبوطولو او د پخولو د پاره چې نو هغه می دا خبره ته کړی ده زه تاسو د دې مکلف کوم نه الله چې نو هغه زمونږ دغه خبرو د ضامن دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي فلما پس هر کله رجعو چې دی واپس راغللو الى ابيهم اخپل پلارتا قالو نو دی اویل یا ابانا ای پلارا منعنا چې منکړی شي مننا زمونږ نه الکیلو چې پیمانه یعنی غلم فارسل پس ولیږه معنا مونږ سره اخانا زمونږ رور نکتل چې مونږ پیمانه کړو غله راوړو و انا له لحافظون او بېشکه مونږ د حفاظت کوونکي یو
قال نو اوی یعقوب علیہ السلام هل آمنکم علیہ آیا زو باور وکم اعتبار وکم پتا سبحانی علیہ دد پبارکی الا کما آمنتکم لک سنگ چی ما اعتبار کڑو پتا سبحانی علی اخیہ دد رور پبارکی من قبل مخکر دینا فاللہ پس اللہ تعالی خیر خد حافظا محافظ و حفاظت کون کے وہو ارحم الراحمین او اغلا بہترین رحم کون کے ٹول نزیات رحم کون کے دے ولما او ہر کلا فتحو چی دی پرانستن کولاو کو متاعهم سامان اخپل وجدو نبیائی مندلو دی بزاعتهم اخپل اغا پونجی ردت الیہم چی واپس کرشی ودویتا قالو ندی اویلو یا ابانا زمون پلارا ما نبغي مونگ نور سغواړو هذه بضاعتنا دا زمون غاغه پونجي او مال دې ردت الینا چې واپس کړی شوی دی مونږ ته ونمیر اهلنا او مونږ به غل راوړو خپل اهل ته ونحفظ او مونږ به حفاظت وکړو اخانه ضرور خپل ونزداد کیل بعیر او مونږ به زیات راوړو یو بار د اوخو ذالک کیل یسیر دا د غل اسانه قال نو یعقوب علیہ السلام لن ارسلہو حس کے لبز ونلیگم دے معکم تاسو سرا یعنی بنیامین حتی تردے تو نے چی تاسو راکڑے ماتا موسیقن پخواد من اللہ دا اللہ لتأتننی بھی چی تاسو بخا مخارا ولی مال دے الا ان یحاط بکم مگر دا چی راگیر شی تاسو فلما بیا ہر کلا آتوہو چی دی ورکڑا غتا یعنی وادا موسیقہم اخپل وادا قال نعوی یعقوب علیہ السلام اللہ تعالی علام پا آغس نقولو چی منگوا وکیل زامین کارساز دے